السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. دوستانو تاسو ټول بخی، الله پاک مو خوشحال او قدرمن لره. یو کس وایي چې د ما دا سینا ډیره تنګه ده او د ما دا ذهن ډیره غدی، برداشت هم راکې نشته او ذهن مې هم ډیر کمزوری دی. خاص کر سټوډنټانو ته دا مسله پیښیږي چې د هغوی دا ذهن زده کړه نه کوي یا برداشت ورکې نه وي، په نه څه خبره باندې غصې کوي او هغه کوي. نو د داسې خلکو دپاره مجربه زبردسته قرآنی وظیفه صورت الم نشرح لک صدرک. الم نشرح لک صدرک معنی هم دا ده چې الله پاک فرمایي آیا موږ د تا سینه نه وکولاو کړې؟ رب العالمین فرمایي غونډ آیات کریمه کې داسې بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرک الذي انقض ظهرک. دا چې ته روزانه سهار هم وایي یو پیره او بګیي هم وایي، نو رب العالمین به تا شرح صدر پیدا کی، زده کړه به هم کېږي، سینه به هم کولاوي، برداشت به هم درکېږي. نو دا ډېره زیاته مجربه وظیفه ده. کوم ملګرو په وړه خبره غوسه کېږي هغه دپاره دا ډېره بهترینه وظیفه ده او الله پاک موږ تاسو په دین باندې پوه کړي او الله پاک موږ تاسو د قرآن عظیم الشان ادب او احترام نصیب کړي. جزاکم الله.